बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम خوږو اوریدونکو مشرانو او کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله نو امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو صوابه یا حسین ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه مخ ته شوې ده ملګری خپل ملګری ډیره زیاته به دردې سره قتل کړی دا هغه نه بعد سنت ورځولې ده دا واقعیا څنګه د ملګری د قتل ولې وکړو دوستانو د باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کتا څه ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخیرا پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وي تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د صوابه یا حسین ده چې ملګری خپل خوږ ملګری ډیر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړی دی او هغې نه بعد سیند ته ګزار کړی دی لاش لا نه دی ملا شوی د قاتل پولیسو گرفتار کړی دی دا قاتل خپل بیان کې وایي چې موږ په ټوکو ټوکي کې وران شي او دغه ماته داسې سپکه خبره کړې وه چې هغه مې زړه ته اچولې وه او ماته موقع نه ملیدله موږ سیند ته پروګرام ته لاړو ما اول دغه په مارۍ باندې مې لاس کې شلو دا مې مردار کړو هغه نه بعد مې سیند ته غورځولو دوستانو نن سبا ملګرو سره ټوکې هم نشي کول که تا ملګرو که تاسو دا ټوکې زغمول نشي نو دا ټوکې یو بل څه کوي ویلې یو بل څه خبرې سره کوي ولې نن سبا د دور کې خاص طور باندې په خیبر پختونخوا کې دومره منافق خلک دي که هغه مشران دي که کشران دي زه د نه بخښنه غواړم دې باره کې خو هر چا به ته زړه کې اچولي وي څوک چا اصلاح نه کوي هر څوک خپل بچي ته دا یو نصیحت کوي چې چا څه په هغه موقع باندې جنگ جګړه مه کوه ورسره ورسه ګوره پلا وته منافقتوب به ته ښیي ولې که هغه ټایم کې لږه جګړه وشي نو هغې فایده دا وي چې زړه نه هغه بغض ورکې نه وځي او دوی یې چې بغض ورکې نه او حسد به زړه کې ساتي او چې کله ته موقع میلاو شي مخې سره به هغه وباسې دوستانو دا مونږ حالات دی دا ینګ الګ دی خولې باندې مې دا خبره نه رسي چې دغه ته قرار واقع سزا میلاوېدل پکار ده خو که دغه ته سزا میلاو نه شوله نو کیدای شي نور ملګري چې دي هغه خپل ملګري دې رنګې قتل کوي دوستانو دې باره کې تاسو څه خیال ده کمنټ سیکشن کې خپل رایې هر ضرور کوئ السلام